تیره ورځ په باغډیرۍ کې د کتاب میلې انعقاد وکړی شو. د کتاب دغه میله د 2022 د کال د میلو یوه کړۍ وه چې په تیر وخت کې هم د سوات په مختلفو علاقو کې دغه شانتې میلې منعقد کړی شوي دي او خلکو ستایلي دي. د کتاب په دغه میله کې د ادب، نثر او شعر و شاعرۍ سره تړلي ډیر خوندور او ښکلي او د پوهې نه ډک کتابونه موجود وو. په دې موقع د خوا و شا طالب علمانو، استادانو او د ژوند سره تړلي مکتبه فکر نورو خلکو هم شرکت وکړو. په دې موقع باندې راغلي خلکو د کتاب میلې نه فایده واغسته، کتابونه یې واغستل هم او ډالۍ یې هم کړل. دغه میله چې کومه ده دا د سیلاب متاثرینو د مدد دپاره منعقد کړی شوې وه چې د دې کتاب میلې ټوله ګټه به د دغه متاثرینو د امداد دپاره وقف کولی شي. په دې موقع راغلي میلمنو او ویزټ کوونکو وویل: زما زاهد حسین نوم دی، باغډیرۍ اوسېدونکی یم. ایز ا ټیچر دلته زه راغلم، ستاسو حوصلې ته، ستاسو د هلو ځلو ته سلام کوم. په دې اوسني دور کې دلته راتګ او بیا داسې یو میله منعقد کول چې په هغې کې سټوډنټان راشي د خپلې خوښې کتابونه وګوري، او خاص طور د دې میلې د انعقاد د هغه خلکو دپاره کم چې په سیلاب کې سفر شوي دي، د هغو نقصانات شوي دي او د دې کم انکم یا کم معاوضه چې هغه هغو ته میلاویږي، نو دا ډېره زیاته د فخر خبره ده. داسې قسم اکټیویټیز چې ځوانان، استادان او عام خلک دوباره کتاب طرف ته راولي، یقینا دا د داد او د تحسین وړ خبره ده. دا به زه دا ووایم چې دا په تاریخ کې وړاندۍ میله ده چې ولګېده، په لوکل ځای کې ولګېده. د دې نه خلکو ته ډېره غټه پیدا رسي. ښه اوس خو د فیسبوک دور د سوشل میډیا دور ته کتاب هېڅوک نه ګوري. نور راپاسي او ډېر ښکلی پروګرام یې جوړ کړی، موږ ټول ملګري راغونډ شوي او موږ یې هر څه وکړو. زه د اسلامي ایجوکیشن اکیډمي نه راغلی یم. موږ د کتابونو میلې ته راغلي یو. ډېر ښکلي کتابونه دي او دا یو کتاب دی پکې ډېر زبردست کتاب دی. زما نوم صهیب خان دی، زه د دې ځای اوسېدونکی یم. زه په ګورنمنټ های سیکنډري سکول په تیپور کې سبق یم. زه نن راغلم دلته یو ایونټ منعقد شوی او موږ دلته مختلف کتابونه وکتو، ډېر زیات بهترین، موږ ته ډېر څه حاصل کړو کتابونو نه. زما نوم امین الله دی او زه د اسلامي ایجوکیشن اکیډمي سټوډنټ یم او الحمدلله زه دې کتابونو میلې ته رالم. دې کې ډېر ښکلي کتابونه دي، موږ ولوستو او د دې زه نورو ملګرو ته هم خواست کوم، نورو شاګردانو ته هم چې هغوی راشي دې میلې ته او دا کتابونه ولولي. په دې موقع د کتاب میلې چیف ارګنایزر شهزاده برهان الدین په خپلو خبرو اترو کې وویل: د غیرتمندو پښتنو، سوچا مسلمانانو او انسان دوست ولس په شاندار کومک باندې خپلې پای ته ورسېده. دلته د ژوند د بیلو شوبو سره تړون لرونکو ښاغلو په ګڼ تعداد کې په خپل درون راتګ باندې دا میله ګټوره خوندوره کړه، شرکت یې وکړو، کتابونه واخیستل هم او ډالۍ هم کړل. مینوالو تاسو ته واضحه ده چې د تیر سیلاب باقیات تر اوسه پورې جاری او ساری دي. واوره ده، بارانونه دي، د سیلاب ځپلي تر اوسه پورې متاثره دي او د خوراکي موادو، غیر خوراکي موادو، فینانشلی سپورټ او شلټرو په حواله باندې ستونزې او اریانې لري. پکار ده چې مونږ تر خپله وسه د هغې سره خپل کومک جاري او ساري وساتو. زه نن د دې کتاب میلې په وساتت باندې د ټولو ښاغلو ګډون کوونکو په تیره د ښاغلي جاوید خان صاحب، زاهد حسین صاحب، شیر علي صاحب، عبدالله شاه صاحب، نیاز الملک صاحب، عبدالرحیم میاں صاحب، د دیجی د هایر سیکنډري د ښاغلي پرنسپل کمین خان صاحب او بیا د نقیب الله صاحب، عثمان علي صاحب
او د دې سره سره د خپل یو بل ګران ملګري هدایت الله اظهر صاحب هم یو جهان مننه کوم چې هغې په خپل درون راتګ باندې دا کتاب میله ګټوره او خوندوره کړه.